بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانیم خان بادشاہ رے اور تحصیل میں اس پہلے ایڈمنسٹریشن دفتر سرے منگا اسیگو د محلے والا راغلیو اور ډیر افسوس تے چې دا انصاف حکومت ته او په انصاف کې د خلکو سره بے انصافی کیږي. هر کال چې کوم دی ټرانسفارمر مسله راځي دی کې بوډاګان دي، سپینګیري دي، معذور دي، بیماران دي، بچي دي، آخر دوی به کم خوازي او نور خوشنی خو خلک به مجبور شي سبا به روډ بلاک کی او بیا په خپل دی منډي وخی او زه خو دا فیصله کوم کنه کیږي نو موږ به په های کورټ تلاش شو او د واپډا خلاف به کمپلین کوو چې اخر موږ څه جرم کړی. موږ په افغانستان کې اوسېږو یا په انډیا کې اوسېږي چې زموږ څه خبره نه اوري. په دې سلسله کې د حلقې چې کوم ممبر دی هغه ته هم دا خواست دی چې سته به سبا له هوټلو نه بیا نه راځي، صرف خپل ووټ په وخت کې به ته راځې د خلکو تپوس پکې انشاءالله دا پرې موږ دا ایکشن اخلو او ګورو بیا څنګه څوک ووټ له راځي او ووټ غواړي په کومه طریقه غواړي. موږ به خپل حق په خپله غواړو. موږ پاکستانیان یو او بحیثیت پاکستانی دا زموږ حق حاصل دی چې دا سرکاري ملازمین زموږ خبره نه لري. موږ کوم خوا لاړ شو، نه سپورټنټ فون اوچتی نه لاینمین فون اوچتی. دا 24 ګنټې وشي راشه د خلکو څه حال دی. لږ د خدای نه یره وکئ، د خدای نه یره وکئ، د آخرت غم وکئ. دا ولې دا قوم تباه کوي، ولې ازار اخلي؟ خدای ته د خیر هدایت وکړه او دا درخواست دی بیا ته درخواست وکنی نو بیا به لاسونه اوچت کو، الله ته به سوال کو او الله ته به معامله واله کو نو بیا الله پیش او تاسو پیش. سرکاری ملازمین که ایکسین دی که سپورٹنٹ دی که لینمین دی که سپورٹنٹ دی. آئیں نظر آپ پوچھتا میں 2 بات کر دوں. آج نام اپنا بتانے کے سمیع الله زما جی نوم دی. زه دلته ټي ایم ای افیس سره لاندې اوسېږم. زموږ 24 غنټو نه ټرانسفارمر خراب دی. راغلل ټرانسفارمر ریپلیس کو 11000 روپے یوړي. ډپارټمنټ والا ممبرانم پکې شاملو، هر څه دغه وشو خو څه جوړه نه شوه جي. ټرانسفارمر یې راته دغه کو، هغه یې راته خراب خېجولی دی. لو ولټیج راځي، چا کره بجلی شته او چا کره نشته. 24 غنټو نه دا اوس لګیا یو. تقریبا موږ د سار نه راغلي یو تر ماسخوتن شو موږ د ګلې کې ولاړ یو. کله یو پسې رینګ کوو کله بل پسې رینګ کوو. نه ایس ډي او فون دغه کوي، نه سپرډنټ دغه کوي، نه لاینمین هم خفه لاړو. په خپلو کې په پیسو باندې تناظم راغه. اوس نه پوهېږو چې موږ څه وکړو. زموږ کومه لار ده، موږ چا له لاړ شو، څه وکړو موږ ته پته نه لګي جي. موږ 300 روپۍ راغونډې کېږي او تقریبا 70-80 کورونه یو. 11000 روپۍ جي. مسله حل نشوه جي. څوک هم نه دغه کوي جي. سټاف وایي لاړو بس موږ کورونو ته به زموږ چوټي شوه او بس موږ دلته ګلو کې خوارېږو جي. دا 11000 مطالبه هغې کړې وه چې دا به دانه پیسې ولګي استاد دا جي د سوزوکي کرۍ ده او دا په افیس کې مونږ ورکوو. دا لاینمینانو خرچه ده او دا د فلاني خرچه ده او دا ډیمکي خرچه ده. بس دا په دې خرچو یې مونږ نه دا 11000 روپۍ برابر کړي.